صاحب کتاب فرمایی ابوابی ثلاثی مجرد اجوفی واوی. نو تدې ځای نه به مونږه د اجوف کم ګردانونه دي هغه ګردانونه به ذکر کو، او په دې کې چې کم قوانین جاری کیږي نو هغه قوانین دا به جاری کو. اجوف دې ته وایي چې د عین کلمې په مقابله کې حرف علت واقع وي. کچری واو واقع وي نو دې ته اجوفي واوي وایي، او که یا واقع وي نو دې ته اجوفي یایي وایي. د لومبۍ د اجوفي واوي د ثلاثي مجرد کم ګردانونه دي نو هغه ذکر کړي دي. لومبۍ باب دی فعلا یفعلو، لکه قولا یقولو. قولا د نصوره بشانتی دی او یقولو د ینصرو بشانتی دی. نو قولا بروزن فعلا او یقولو بروزن یفعلو. نو د فا کلمې په مقابله کې عین واقع شوی دی نو دیتا اجوفی واوی وی. نو لومبۍ ته دې صرف صغیر ذکر کړی دی. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال. الأمر منه قل لتقل ليقل ليقل، والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل. والظرف منه مقال مقالان مقاول مقيل. والآلة الصغرى منه مقول مقولان مقاول مقيول. والآلة الوسطى منه مقولة مقولتان مقاول مقيولة. والآلة الكبرى منه مقوال مقوالان مقاويل مقيل يا مقيويل. وأفعل التفضيل المذكر منه أقول أقولان أقولون أقاول أقيول. والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قول وقويلا. وفعل التعجب منه ما أقوله وأقول به وقوله. نو دا تدې صرفي صغیرو. اوس په دې صرفي صغیر کې چې کم قوانین جاری شوي دي مونږه هغه قوانین هغه به ذکر کوو او بیا به په دغه صیغو کې جاری کوو. خو دا یو خبره به مونږه یاد ساتو، دا کم قوانین چې مونږه ذکر کوو نو مونږ به کم اصل قانون دی هغه قانون به ذکر کوو. د دې دپاره چې کم شرایط دي یا کم موانع دي دا به مونږه نه ذکر کوو. او د هغې وجه دا ده چې کله دغه تفصیلي شرایط او موانع دا ذکر کړی شي نو عام طور باندې کم ابتدایي طالب علم دی نو هغه په دغه موانعو کې او په دغه شرایطو په یادولو کې شروع شي، نو کم هغه اصل مقصد دی نو هغه مقصد ته دی نه پاتې شي. البته چې کله انسان یو پیر په اصل قانون باندې پوه شي نو بیا دله پکار دا دی چې دا دغه شرایط او دا کم موانع د دې قانون د پاره دي چې په دغه قانون باندې ځان پوهه کی. او بل دا ده چې په دې قوانینو باندې زمونږه تفصیلی دروس هغه موجود دي، نو که بیا ضرورت وي نو تاسو هغه تفصیلی قوانین هغه اوریدلی شئ. نو لومبۍ لفظ دی قاله. نو دلته به مونږ هم دا خبره یاد ساتو، مونږ به عین کلمې ته ګورو نو چې په عین کلمه کې واو نه و بلکې د هغې په ځای باندې الف راغلی و یا پې راغلی وه نو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې دلته قانون جاری شوی دی. ځکه چې اجوف خو مونږ هغې ته وایو چې د هغې په عین کلمه کې حرف علت موجود وي او اجوف واوي کې خو واو موجود وي. نو اوس که یو لفظ داسې دی چې د هغې په عین کلمه کې واو نه دی بلکې الف راغلی دی یا پکې دغه حرف بالکل نشته، عین کلمه پکې نشته دی، نو تاسو ځان په دې خبره باندې پوهه کوئ چې دې کې قانون دا جاری شوی دی. مثلا اوس دا قال لفظ دی نو دا خو اجوف واوي دی
او دلته پکې وو نشته دی بلکې الف دی نو دینه دا خبره معلومیږي چې دلته په اصل کې وو او بیا دغه وو دا په الف سره بدل شوی دی نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي نو قال دا په اصل کې دی قولا نو دلته قانون جاری شوی دی او دغه قانون نوم هم د قال او د باع نوم دی نو قال او د باع قانون دی ته وایي چې هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي متحرک مطلب زبر پی وي زیر پی وي او پیش پی وي هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي او تدینه مخکې په دغه کلمه کې چې کم حرف دی هغه مفتوح وي نو تدغه واو او یا په الف سره بدلول دا واجب دی او ضروری دی هر هغه واو او یا چې هغه متحرک وي تدینه کم مخکنی حرف دی په دغه کلمه کې په هغې باندې فتحه وي یعنی زبر پی وي نو دغه واو او یا په الف سره بدلول دا واجب دی دیته د قال او د باع قانون وي د قال تعلق د واو سره دی او د باع تعلق دا د یا سره دی نو دلته قال په اصل کې وو قوالا نو که مونږ وګورو نو واو متحرک دی فتحه پرې راغله او تدینه مخکې چې کم حرف دی قاف نو په هغې باندې هم فتحه ده نو دا وو مونږ په الف سره بدل کو نو د قولنا قال جوړ شو نو دا اجوفي واوی دی خو د دې قانون د وجې نه دا وو دا په الف سره بدل شوی دی نو که اوس مونږ لغت ګورو مونږ د قال معنا ګورو نو مونږ به قاف او الف لام به نه تلاش کوو بلکې مونږ به قاف وو او لام دې مادې ته به لاړ شو نو هلته به یې د قال معنا لیکلي وي د قال مضارع ده یقولو مضارع معلوم یقولو نو دا دو چونکې نسواره ینصرو باب دی لہذا پکار دا و چې دا داسې وی یقولو ینصرو ینصرو په ینصرو کې نون ساکن دی دویم حرف ساکن دی په دریم باندې ضمه ده خو دلته خبره الټ ده دلته دویم حرف مضموم دی او دریم ساکن دی نو دلته هم دینه دا خبره معلومیږي چې دلته قانون جاری شوی دی ځکه چې مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې د دې دپاره د صحیح کم ابواب دي نو دا اصل دي مونږ به د صحیح په ابوابو باندې ځان صحیح پویه کوو نو یقولو دا په اصل کې دی یقولو د ینصرو په شانتې نو دې لپاره هم قانون دی هغې قانون نوم دی یقولو تقولو یعنی په یقولو تقولو کې هم جاری کیږي او د دې په شانتې چې نور کم الفاظ دي په هغې کې هم جاری کیږي هغه قانون دا دی چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي او تدین مخکې کم حرف دی هغه صحیح وي او ساکن وي نو تدغه واو حرکت مخکې حرف لا ورکول دا واجب دی چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي تدین مخکنی حرف هغه حرف صحیح وي یعنی حرف علت نه وي حرف صحیح وي او ساکن وي نو تدغه واو د حرکت د ضمه یا د کسره د مخکې حرف له ورکول دا واجب دی نو اوس راځو مونږ یقولو له نو دا په اصل کې دی یقولو یقولو نو په وو باندې ضمه ده او تدین مخکې دا کم حرف دی قاف دا حرف صحیح دی او ساکن دی لہذا تدی وو دا ضمه قاف له ورکول دا واجب دی نو دا یقولون یقولو دا ته جوړ شو قولا مصدر دا په خپل اصل باندې دی قال یقول قولا فهو قائل قائل نو دلته فاعل د عین کلمې په مقابله کې حمزه راغلی ده نو دلته دا خبره مونږ ته معلومه شوه چې دلته خو په اصل کې واو وو خو بیا څه چل شوی دی او دغه واو په حمزې سره بدله شوی دی نو د دې لپاره قانون دی او د هغې قانون نوم هم دغه د قائلون قانون دی او هغه قانون دا دی چې کله واو او یا د الف فاعل نه وروسته واقع شي یعنی یو کلمه د فاعل په وزن ده د فاعل کې چې کم الف دی
چې کله واو او یا د الف فاعل نه وروسته واقع شي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دي. نو قائلون دا په اصل کې وو قاولون قاولون، نو واو واقع شوی دی د الف فاعل نه وروسته، لہذا دا واو مونږه په حمزه سره بدل کو نو دا قاولون نه قائلون دا ته جوړ شو. وقیل قیل دا ماضی مجهول له دا قال ماضی مجهول له قیل، نو دا په اصل کې دی قویلا، ځکه چې مونږ ویلو چې د ثلاثي مجرد سونه ماضی مجهول دي نو دا به د قویله په وزن وي، لیکن دلته دا د قیل په دغه باندې دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې دلته قانون دا جاری شوی دی او هغه قانون دی د قیل او د بیع. دا قانون دا دی چې کما کلمه په اجوف کې د فعله په وزن باندې وي، چې کما کلمه په اجوف کې د فعله په وزن باندې وي نو پاغې کې درې صورتونه جایز دي. یو دی نقل حرکت، دویم دی حذف حرکت او دریم دی اشمام. د اشمام تعلق چونکې د تجوید سره دی نو دغه مونږه نه ذکر کوو. چې کومه کلمه په اجوف کې د فعله په وزن باندې وي نو پاغې کې درې وجې جایز دي: نقل حرکت، حذف حرکت او اشمام. نقل حرکت دی ته وایي چې د واو او د یا باندې چې دا کم حرکت دی په عین کلمه کې چې کم واو راغلی یا راغلی دی ته دې چې دا کم حرکت دی یعنی کسره د فعله په وزن باندې چې وي نو لازمه خبره ده چې په دې باندې به کسره وي. نو دغه کسره دا به مونږه فا کلمې له ورکو، د فا کلمې نه به حرکت لري کو او ته د واو او د یا دا کسره دا به مونږه فا له ورکو، نو دې ته نقل حرکت وایي. او حذف حرکت دې ته وایي چې د واو او د یا نه کم حرکت دی په دې باندې دغه حرکت دا مونږه وغورځو. مثلا قویله لفظ دی، قویله دوست په دې دا د فعله په وزن باندې دی او اجوف هم دی. دوست په دې کې مونږه نقل حرکت کوو نو د واو د کسره دا مونږه فا له ورکړه، د فا نه مو ضمه د قاف نه مو ضمه لرې کړه او دې له مو کسره ورکړه نو د قویله نه جوړ شو قیوله قیوله. نو اوس دې ته د میعاد والا قانون متوجه شو. مخکې مونږه ذکر کړو چې کله واو ساکن وي او تدینا په مخ کې حرف باندې زیر وي نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي. نو د قیوله نه جوړ شو قیله. دغه شانتي په دې کې حذف د حرکت هم جایز دی چې قویله کې مونږه د واو کومه کسره ده دا حذف کو او مونږه داسې وایو چې قوله. نو چې دا قانون زمونږ په ذهن کې وي ځکه چې دا د په ماضي مجهول په صيغو کې به دا جاری کیږي. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال. نو یقالو دا په اصل کې دی یقولو یقولو. اوس په دې کې هم قانون جاری شوی دی او دغه قانون نوم دی یقالو تقالو. دا به اخو هم جاری کیږي ته دې به موږ ذکر کوو. او دا قانون دا دی یقالو چې کله واو مفتوح وي او تدین مخکې حرف ساکن وي، واو مفتوح وي او تدین مخکې حرف ساکن وي نو تدغه واو د حرکت دا به مونږه د مخکې ساکن حرف لورکو او دا واو دا به مونږه په الف سره بدلو. نو دې ته د یقالو او د تقالو قانون وایي. ور یو مخکې مونږه قانون ذکر کړو په یقولو کې د یقولو تقولو والا قانون، هغه کې مونږه دا خبره کړې وه چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي نو په دغه صورت او د دې نه مخکې حرف ساکن وي نو مونږ به داسې کوو چې د واو د ضمه او د کسره دا به مخکې حرف لورکوو خو واو به مونږه په الف سره نه بدلو. اوس دا واو یو صورت پاتې شوی چې کله واو مفتوح وي نو چې کله واو مفتوح وي او د دې نه مخکې حرف صحیح وي او ساکن وي نو ته دغه واو دا حرکت دا به مونږ مخکې ورکو او دغه واو دا به مونږ په الف سره بدل کو. نو د یقولونه یقالو جوړ شو. یقولو کې واو مفتوح دی ته دې نه مخکې حرف ساکن دی نو واو مونږ په الف سره بدل کو نو د یقولونه جوړ شو یقالو. وقيل يقال قولا فذاك مقول. مقول دا په اصل کې دی مقول مفعول مفعول
عول نو که تاسو دلته وګورئ نو په مفعول کې 5 ټکي وو، میم، فا، عین، واو او لام، او په مقول کې 4 دي. نو تدینه دا خبره معلومیږي چې دلته یو لفظ یعنی یو واو دا حذف شوی دی. نو مقول دا په اصل کې دی مقول، د مفعول په شان ته به موږ کوو مقول. نو دا ټول نړمبې پکې دغه د یقول تقول قانون جاری شوی دی، وو مضموم دی او تدینه مخکې حرف یعنی قاف ساکن دی. نو دا وو د ضمه دا موږ قاف لا ورکړه نو مقول ته جوړ شو مقول. نو دلته وسو 2 ساکن واوونه جمع شول، 2 ساکن واوونه. نو تدې لپاره به هم موږ اوس قانون یاد ساتو، دې ته وایي د التقاء ساکنین قانون. چې کله 2 ساکن حروف یو ځای جمع شي او په دې کې لومبی ساکن مده وي، نو دغه د مدې حذف کول په ډیرو ځایونو کې دا واجب دی. چې کله 2 ساکنین جمع شي التقاء ساکنین ورته وایي. التقاء باندې ملاویدل او ساکنین باندې 2 ساکنین. چې کله 2 ساکنین یو ځای جمع شي په دې کې لومبی مده وي، نو دغې لومبي د دې مدې کم ساکن دی چې کم ساکن مده ده نو د هغې حذف کول دا واجب دی. نو مقولن کې چې کله مونږ ته د وو د حرکت قاف له ورکو نو 2 ساکنین جمع شول، لومبی پکې مده وه، دغه مونږ حذف کړه، نو د مقولن نه مقولن جوړ شو، یو وو ته حذف شو. لم یقل، لم یقل نو دا په اصل کې دی یقو ولو مضارع وړومبی، دا خو د مضارع نه جوړیږي. نو یقو ولو نو لومبی پکې یقول تقول قانون جاری شوی دی، نو د یقولو نه جوړ شو یقولو یقولو. بیا مونږ په دې باندې چې کله لم داخل کو نو لم ولا چونکې په آخر کې جزم ورکو، لام کلمې له جزم ورکو، نو دې نه جوړ شو لم یقول لم یقول. نو د واو او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله او لومبی مده وه، نو دغه موږ وغورځوله، نو د لم یقول نه جوړ شو لم یقل. او لم یقل نو دا خو د موږ د مضارع نه جوړ کړی، مضارع ته دی دا یقالو یقالو. نو چې په دې باندې موږ کله لم داخل کو په یقالو باندې، نو آخر کې دا لام پیش دا په جزم سره بدل شو، نو لم یقال ته جوړ شو. نو اوس د الف او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله، الف چونکې مده وه دغه موږ حذف کړه، نو لم یقل ته جوړ شو. نو لم یقل دې کې د یقول تقول والا قانون جاری شوی دی، بیا د التقاء ساکنین والا، او په لم یقل کې لومبی د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی او بیا د التقاء ساکنین والا. لا یقولو لا یقالو نو د دې ذکر موږ مخکې په مضارع معلوم او په مجهول کې وکړو. بیا لن یقولا لن یقالا نو په دې یقوله کې د یقولو تقولو قانون جاری شوی دی او په دې یقاله کې د یقالو قانون جاری شوی دی. مخکې په مضارع کې موږ ته دې ذکر وکړو. الامر منه قل، الامر منه قل، نو دا قل دا مونږه د مضارع نه جوړ کړی دی. نو مضارع ته دی وا تقولو، مضارع ته دی وا تقولو. نو چې کله مونږه تا علامت د مضارع حذف کو او اخر نه مو لام ساکن کو، نو د دې نه جوړ شو قول قول. نو اوس د وو او د لام په منځ کې التقا د ساکنین وراله، وو ته مونږه حذف کو ځکه چې دغه مده وه، نو د قول نه جوړ شو قل. قل لتقل، قل لتقل، نو لتقل دا په اصل کې وو لتقول، تقول د تقولو نه مونږ جوړ کړی تقولو، نو دا وو مونږ په الف سره بدل کو، نو تقال ته جوړ شو. بیا د الف او د لام په منځ کې التقا د ساکنینو راله، الف هم د حذف کو، نو تقل ته جوړ شو. الامر منه قل لتقل. ليقل ليقل، ليقل او د ليقل دا د لم يقل او د لم يقل په شانته دی. ليقل ليقل، نو ليقل په اصل کې دی ليقول، ليقول او ليقول په اصل کې دی ليقول. نو لومبی پکې دغه یقول تقول قانون جاری شوی دی او بیا پکې د التقاء ساکنینو، او په ليقل کې لومبی دو
يقال تقال قانون جاري شوی دی او بیا پکې د التقاء د ساکنین ولا ليقل ليقل والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل دا هم بالکل واضح دي دغه د لم بشانت دي والنهي عنه لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل والظرف منه مقال مقالان مقاول مقيل نو ظرف دے مقال په اصل کې دے مقول نو وو مفتوح دے او تدینا مخکې حرف ساکنو نو تدغی وو د حرکت مونږه قافله ورکو او وو بیا په یقال او تقال قانون د وجنه په الف سره بدل کو نو مقال ته جوړ شو دغه شانتي مقالان دا په اصل کې وو مقولان دغه قانون په جاری شوی دی والظرف منه مقال مقالان مقاول دا په خپل اصل باندې دی او مقیل دا په اصل کې وو مقیولون د مونی سویرون په شانتي مقیولون نو دلته هم قانون جاری شوی دی او تداغي قانون نوم دی د سید ولا قانون او هغه دا دی چې کله وو او یا یوځای جمع شي چې کله وو او یا یوځای جمع شي او په دې کې لومبه ساکن وي نو دغه واو یا کول او بیا یا په یا کې ادغام کول دا واجب دي نو دلته مقیلون په اصل کې وو مقیولون نو وو او یا یوځای جمع شوي دي لومبه یعنی یا پکې ساکن ده لہذا دغه واو یا کول او یا په یا کې ادغام کول دا واجب دي نو د مقیلون جوړ شو د مقیولون جوړ شو مقیلون والظرف منه مقال مقالان مقاول مقیل والآلة الصغرى منه مقول مقولان مقاول او مقیول نو دلته په ظرف کې هم د تصغیر صيغه وا مقیولون خو الته مقیلون ویل واجب دي ضروری دي او چې کوم د اسم علی دا صيغه ده مقیولون نو دا په خپل اصل باندې هم ویل جایز دي چې مونږه داسي وایو مقیولون دا غشانتي د اسم علی وستوا دا کوم صيغه چې ده مقیولتون او د کبرا کوم صيغه ده نو مقیولون په خپل اصل باندې ویل جایز دي او واو په یا سره بدلول بیا یا په یا کې ادغام کول دغه هم جایز دي دو وجه پکې جایز دي نو تدی وجه دا ده کچری د تصغیر کم کبرا ده که پاغی کې قانون جاری شوی نو په تصغیر کې هم قانون جاری کول بیا واجب دي نو د مقیلون د اسم ظرف کم تصغیر صيغه وا نو تدی چې کوم لومبي صيغه ده مقالون نو په دې کې قانون جاری کېدل واجب دی پاغي کې قانون جاری شوی لہذا تدی په تصغیر کې هم قانون جاری کېدل واجب دی او د اسم علی چې کوم صغرا صيغه ده مقولن مقولان په دې کې د یقال تقال قانون د نه جاری کیږي او دا تدغه نه مستثنا دی نو چې څنګه تدی په مقولون کې قانون نه جاری شوی لہذا تدی چې کوم تصغیر دی مقیولون نو په دې کې هم د سیدون ولا قانون جاری کېدل دا واجب نه دی بلکې جایز دی که جاری کې هم ټیک ده او که نه جاری کې هم ټیک ده نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي والآلة الصغرى منهم مقول مقولان مقاول مقیول او داسې ویلم ټیک دی چې مونږه دا وو په یا سره بدل کو یا په یا کې ادغام کو مونږه داسې وایو مقیل والآلة الوسطى منهم مقولة مقولتان مقاول مقیولة نو دا په خپل اصل باندې ویل ټیک دی او مقیلة ویل دا هم جایز دی والآلة الكبرى منهم مقوال مقوالان مقاویل مقیل داسې ویلم جایز دی او مقیویل ویل هم جایز دی بیا افعل التبذيل المذكر منه اقول اقولان اقولون اقاول اقیول ویل هم ټیک دی او اقیل ویل هم ټیک دی او په دې اقول اقولان اقولون په دې کې یقال تقال قانون دا نه جاری کیږي د اسم علی کې می صيغه دي یا د افعل التبذيل المذكر صيغه دي یا د فعل تعجب صيغه دي نو په دې کې د یقال تقال قانون دا نه جاری کیږي وافعل التبذيل المذكر منه اقول اقولان اقاول اقيول والمؤنث منه قولا قوليان قوليات په دې قوليات کې هم د
قال والا قانون نه جاری کیږي اگر چې یا متحرک ده او د دې نه مخکې حرف مفتوح دی. قوليات قول وقويلا وفعل التعجب منهم ما أقوله وأقول به وقولا. په قوله کې هم د قال قانون نه جاری کیږي ځکه چې د دې لپاره چې کوم موانع دي نو هغې کې یو دغه هم دی چې دا وو او یا دا به د فعل تعجب یا د افعل تبذیل مذکر په دې کې به نه وي. دلته به د فائدې په طور باندې دا خبره مونږ یاد ساتو د اجوف د اسم علی د صیغې نه والا تر د اخره پورې د اجوف واوي د ثلاثي مجرد د اسم علی د گردان نه والا تر د اخره پورې ټول گردانونه دا یو شانتي دي. نو چې دا یو گردان مونږ یاد کو نو هغه نور گردانونه یادول دا به هم مونږ ته آسان وي. په دې کې چې دا کم قوانین جاری شوي دي نو مختصرا د هغې خلاصه ذکر کومه. یو قانون مونږ د قاله او د باع والا ذکر کو. دغه قانون داو چې کله واو او یا متحرک وي د دې نه مخکې په دغه کلمه کې د دې نه چې کوم مخکې حرف دی په هغې باندې فتحه وي نو په ډیرو ځایونو کې دغه واو او یا په الف سره بدلول دا واجب دی. دا یو قانون شو. بل قانون مونږ وایو د یقول او د تقول والا. د دې قانون خلاصه دا وه چې کله واو دا مضموم وي یا مکسور وي، واو مضموم وي یا مکسور وي نو او تدینه مخکې حرف صحیح وي او ساکن وي نو تداغه واو دا ضمه او دا کسره په ډیرو ځایونو کې د مخکې حرف لا ورکول دا واجب دي. بل قانون مونږ وایو د یقال او د تقال قانون. هغه دا دی چې کله واو مفتوح وي تدینه مخکې حرف صحیح وي او ساکن وي نو تداغه واو دا فتحه مخکې حرف لا ورکول او دغه واو په الف سره بدلول دا واجب دی. بل قانون مونږ وایو د قائد ولا او د بائع ولا چې کله د الف فاعل نه وروسته واو یا واقع شي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول دا واجب دی. بل قانون مونږ وایو د قیل ولا چې کومه کلمه په اجوف کې د فعله په وزن باندې وي نو په هغې کې درې وجې جایز دي: نقل حرکت، حذف حرکت او اشمام. د اشمام تعلق د تجوید سره دی. نقل حرکت دی ته وایي چې د واو یا د یا دا کومه کسره ده د مخکې مونږه فا کلمې له ورکو او د فا کلمې کوم حرکت دی هغه تې وغورځو. دویم حذف حرکت چې د واو او د یا کوم حرکت دی د مخکې مونږ له نه ورکو خو دغه واو او د یا د حرکت دا مونږه حذف کو. بل قانون مونږ وایو د التقا د ساکنینو چې کله دو ساکنین جمع شي لومبی په هغې کې مده وي نو په ډېرو ځایونو کې د دغې مدې د حذف کول دا واجب دي. بل قانون مونږ ذکر کو د سید ولا قانون او هغه دا چې کله واو او یا یو ځای جمع شي لومبی په دې کې ساکن وي نو دغه واو یا کول او بیا یا په یا کې ادغام کول دا واجب دي. او بیا موږ اهم خبره دا وکړه چې د ظرف کم تصغیر دی نو په دې کې د سید ولا قانون جاری کول واجب دي. او چې کم د اسم علی صیغه ده د اسم تبذیل نو په هغې کې د سید ولا قانون جاری کول دا جایز دي. او د هغې د پېژندلو نښه دا ده که چېرې د دغې تصغیر چې کم مکبر دی یعنی کومه د لومبۍ صیغه ده مونږ د ظرف لومبۍ صیغه ده که په هغې کې قانون جاری شوی نو په تصغیر کې به هم جاری کېدل واجب وي. او که چېرې په مکبر کې قانون نو جاری شوی نو د هغې په تصغیر کې هم قانون جاری کېدل دا واجب نه دي بلکې جایز دي. نو انشاءالله تعالی کم آینده درس دی نو په هغې کې به مونږ بیا د دې کم صرف کبیر دی په هغې کې به هم دغه شانې قوانین جاری کېږي. نو انشاءالله چې کوم مشکلات وي نو موږ به کوشش کوو چې په هغې کې د دې نه نور هم په اسانه طریقه باندې د دغې حل کو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.